وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د قربانۍ مال چې هغه سرکشي او څوک نیوي نشي نیولې ګراني نو کډس په وکي دا جایز ده، او چې ډس په وکي بیا به ورشي چاړه به پیرا کوي. هم سوال جواب دا دی چې حلال مال نه چې سر ووهي نو هغه نه حلالېږي، ذبح به کوي ذبح. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی، موږ سعودي عرب کې یو، دلته لاره کې جمعات دی او هغه کې ډېرې جمع کیږي، وای مونږ یو جمع ته ځان برابر کړو. تاسو چې کوم مقامی جمع هغه ته ولې ځان نه رسوي؟ تاسو هغه ته ځان رسوي، او کبل فرض هغه درنه تللی و نو بیا تاسو چې بل جمع کوي چا پسې نو معلومات کوي چې دا د کم ټیم مونږ کوي. نو کچرته هغه د ماسپخین مونږ کو، تاسو هم د ماسپخین مونږو نو بیا اقتدا ورپسې کوي، او کاغی د مازیګر مونږ کې نو تاسو اقتدا ورپسې نه صحیح کیږي. د جمع د پاره اتحاد د مونږ ضروری ده چې تاسو د هغه مونږ یوي. او د دویم سوال جواب دا دی چې اختر د جمعې په ورځ باندې راشي نو دواړه مونږونه لازمي دي، د اختر مونږ هم او د جمعې مونږ هم. او دغلته د حنابلة دغلته خو سعودي عرب کې اکثر د امام حنبل صاحب په مذهب دي، نو دا غیم دغه مسلک ده. البته بعض عرب کې دی شي هغه داسې کوي چې د جمعې مونږ بیان کوي، نو دا غلطه خبره. السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې یو کس د پرتوک سره شټ اچي دا څنګه ده؟ دې سره مونږ مکروه ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې یو کس په سفر باندې تللی او منزل مقصود ته ورسیږي او الته د سورځ پاتې کیږي، نو سنت کول بهتر دی که سړی په جاری سفر باندې رواني نو که صرف په فرض او اکتفا وکي نو خیر دی، خو چې الته ورسیږي او سورځ الته پاتې کیږي نو بیا سنت کول بهتر دی. بل سوال کړی دی، وای بعض خلک کپنیانو ته سودا کوي او بیا خپل پیسې پکې وباسي چې دا زما کمیشن ده، وای کپنیانو والا خبرم نه، دا کمیشن نه دی، دا غلا ده. کمیشن دای چې یو کس ته وای چې زه تا ته دا کار کوم ما ته به دومره کمیشن راکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی چې د پلار د خپل زامنو سره لانجه ده، د زامنو خپل کاروبارونه دي، دکانونه دي، پلار ورته وایي چې دا ټول جیدادونه او دا سرمایه زما ده. دا خبره صحیح نه ده. دا د عوامو کې دا مشهوره ده چې بس دي هغه د پلار دي. نه، کچرته زامنو د پلار په پیسو باندې کاروبار شروع کړي او دغه پیسې یا مال دولت دوی ګټلې د پلار په پیسو باندې نو هغه د پلار دی، او کنا دوی په خپل مهنت باندې پیسې پیدا کړي، په خپل کوشش یا تاسو وای د چانه قرضه راخسته ده پاغي باندې خپل کاروبارونه جوړ کړي دي، دکانونه آباد کړي دي، نو دا د پلار سرمایه نه ده او نه د پلار ملک ده، دا د همدغه زامنو ملک ده. بل سوال کړی دی چې بعض خلک په لوسپیکرو باندې تلاوت کوي او الته کورونو کې بعض خلک مثلا بیت الخلا تتلی قضای حاجت کې مصروفي، دا لوسپیکر باندې تلاوت دا ناروا ده، او په دې کې دا بعض خلک دغه دی مبتلا دي. اصل کې دوی دین بدنامي، عوام به دا ګمان کوي چې دین بدای، خدا دین نه دی، دا بی دینی ده. لوسپیکر به سړی دومره استعمالي چې څومره ضرورت وي، مثلا جمع کې څومره خلک ولاړي دا مغه مطابق به لوسپیکر استعمالي. دا بعض خلک د سحر په وخت کې چې اذان وکي یا د اذان نمخ کې یا رستو تلاوت شروع کی، هلکه دا کار څه د پاره کوي؟ وای خلک را پاسوم. تا ته دا اختیار چا درکړی؟ ته مکلف په دې باندې چې صرف اذان وکي، بس اذان د خلکو د را پاسېدو د پاره دا یو سبب ده.
دین علاوه نور لوسپیکر لګول او پاغه کې تلاوت او ناتونه دا جهل ده. ډیر خلک په بیمارانی پاغه باندې आवाज بد لګيږي. ډیر خلک بیت الخلا کې نو هغه دغه تلاوت اوري نو ګناه ټول د دې سړی په سر ده. ډیر خلک داسي چې هغه په خپل دی وخت کې تلاوت کوي نو هغه ستاسو تلاوت ووري که خپل تلاوت وکړي داغه په عبادت کې خلل راځي. دغه شان څوک په نوافلو کې مصروفي، څوک لیکل کوي په لیکلو کې مصروفي او چې لو سپیکر لګیدلې نو داغه توجه ټوله الته لیکل نشي کوي، لیکل ته خرابېږي. نو بهر حال علامه شامی رحمه الله یو جزئیه نقل کړی ده. هغه زمانہ کې لو سپیکر هم نوې مثال ذکر کړی چې یو لوستون کې یو قاری هغه د چھت په سر باندې ناس پیو په اوچت आवाज باندې تلاوت کوي او غیر چاپیر خلګي هغه د تلاوت تغوګ نه نیسي نو ټول ګناه د دې قاری او د دې لوستون کې په سر ده چې د په اوچت आवाज باندې ولې تلاوت کوي. نو لو سپیکر به د ضرورت مطابق استعمالېږي. دا بعض جاهلان خلک دي، دا بعض بے علم شیخان چې هغه لو سپیکر استعمالي بلا ضرورت او خلکو ته آزار او تکلیف رسي. ټول ګناه د همدغه بے علم شیخانو په سر باندې ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی دی د مړی د قربانۍ په اړه کې. نو مړی پسې چې قرباني وشي نو دا چا چې وکړه د تم الله پاک پورا ثواب ورکړي او هغه ته هم ثواب ملاوي. او دا خو نفلی قرباني دي او نفلی قرباني هغه په صدقه کې حسابي. پاتې شو دا چې بهتر کم یو کار ده. نو فقهای کرام لیکلي دي چې د قرباني په ورځو کې د عام صدقې نه قرباني کول مړو پسې زیات ثواب لري. البته کې یو سړی نیت د صدقې جاریه لري چې مثلا مدرسه کې مدد وکي، مسجد کې کومک وکي او ثواب مړو پسې وبخي نو دا ډېر ثواب لري.